بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکه الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ ناظرین د هر قسمه مصیبتونو نه د هر قسمه تکالیفونو لري ساتي. الله پاک دې په موږ او تاسو ټول باندې د خوشحالۍ ورځې محترمو دراولي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده د اختر د ورځې حوالې سره ده چې کوم سړی د اختر په ورځ دا وظیفه کوي نو الله پاک به د انسان په کور کې ډیره زیاته زبردست خوشحالي راولي. او دومره مجربه وظیفه ده چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک به د انسان په کور کې زبردست او ډیره زیاته ناشنا خوشحالي راولي چې د کور هر یو فرد به دا خوشحالي محسوسوي. یاد ساتئ چې د عمل دا ځای نه کوي، ویډیو سکیپ نه کوي. ډیره زیاته قیمتي وظیفه ده او دا وظیفه محترمو کال کې یو ورځ صرف وي. صرف د اختر په ورځ دا وظیفه کولی شي، د مانځه نه مخکې هم کولی شي او دغه رنګې د مانځه نه بعد هم کولی شي. ډیر زیات مختصر عمل دی. کور کې چې څومره افراد دي هر یو له پکار دی چې دا عمل دا یو پیره د محترمو لازمي وکړي او دغه رنګې کوشش کوي وای چې مسلمان هغه دی چې څه ځان له خوښوي هغه د بل له خوښي. نو کوشش وکړئ د فیسبوک ګروپونو کې دا ویډیو شیر کړئ، د واتساپ ګروپونو کې دا ویډیو شیر کړئ چې هغوی ته محترم دا فایده ورسیږي، ځکه چې ډیره زیاته زبردسته د خوشحالۍ ول عمل د محترمو. زما خدا خوښوي چې زه د خوشحاله یم، زما نور ورونه مسلمانان دې خوشحاله وي، زما خویندې دې خوشحاله وي، دغه رنګه ټول د امت میندې خویندې او ورونه دا ټول خوشحاله وي. نو که تاسو هم په دې خوشحالۍ کې ځان سره نور خلک شریکول غواړئ دا ویډیو مخکې شیر کړئ. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې کله د وړوکي اختر ورځ شي یا کله د غټ اختر ورځ شي، او یاد ساتئ چې دا وظیفه د علماء کرامو نه بالکل محترمو دا منقول له هغوی په دې باندې عمل کوي او تجربه پې کوي. نو وظیفه داسې ده چې موږ به 11 پیرې درود ابراهیم ووایو. کوم چې د مانځه درود شریف دی دا موږ 11 پیرې ووایو. بیا به د هغې نه بعد سورة القدر 11 پیرې ووایو. انا انزلناه فی لیلة القدر مکمل صورت به 11 پیرې د اختر په ورځ ووایو. ورپسې به سورة الکافرون قل یا ایها الکافرون مکمل صورت دا به د اختر په ورځ 11 پیرې ووایو. دغه رنګې ورپسې سورة الاخلاص مکمل صورت محترمو دا به د اختر په ورځ مکمل 11 پیرې ووایو. خو یاد ساتئ چې د بسم الله سره به دا صورت وایو. مطلب دا کنه چې بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر. دغه رنګې سورة الکافرون چې موږ وایو نو ورسره به خامخا بسم الله وایو. دغه رنګې سورة الاخلاص چې موږ وایو ورسره به خامخا یو ځل بسم الله دا وایو. دغه رنګې بیا په آخره کې درود شریف 11 پیرې وایو. یاد ساتئ چې کله موږ د عمل وکړو د هغې نه بعد به یو بوتل راوالو، بوتل، او په دې بوتل کې به پاکې اوبه راوالو. داسې اوبه چې هغه څښلې اوبه یې پاکې. کله چې موږ دا وظیفه وکړو د هغې نه بعد به په دې بوتل باندې دم کو. دغه رنګې چې بوتل کې کومې اوبه دي دا دم شولې. یاد ساتئ چې څه نه څه لاړې ترمکیا کو پکې مورله نو دا به ډیره زیاته فایدې واله وي په کور کې. او دغه رنګې کمره کې په صحن کې چې څومره ځایونه دي خو پاک ځایونه غوجل کې نه، څومره چې پاک ځایونه دي یا کمې نوې کپړې دي کمې نوې سپلې دي پیزار دي معمولي غوندې هغې باندې چړکا به وکړئ. که تاسو حال وکړئ کله کله د کپړو والا استري کوي نو که تاسو حال وکړئ د کاټن کپړې وي یا دغه رنګې د بوکریم پې لګئ که نه نو هغوی څه چې کوم سیز سپری والا دغه سیز کې که تاسو د اوبه واچولې او دغه رنګې دغه ډېر زیاته مزېدار چړکاو په دې باندې کېږي او دغه رنګې په دې باندې ډېر زیاته داسې کپړې پې لمدې شي او پشمک غوندې وي که نه نو کپړې هم ډېر لمدې نه شي او دغه رنګې کار هم وشي. نو کوشش دا وکړئ چې دا وظیفه دا د خوشحالۍ دپاره ډېره زیاته مجربه وظیفه ده. که تاسو په خپلو کورونو کې خوشحالي غواړئ دا وظیفه وکړئ. د نورو خلکو په کورونو کې خوشحالي غواړئ مخکې شیر کړئ.
الله پاک هم خوشاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.